زما ظفر جنوم دی. ما په خیال چې تاسو ټول یا څونه دوزي ما وپېژنئ. زه چې کله راغلم په هغه وخت کې نو آزاد الیکشن مې کړی و، آزاد پاس شوم. بیا ناظم علام هم زما په یو جوړ شو، هغه خبره ما مخکې مو کړه. ښه د هغې نه علاوه زه د پبلک هیلث چیرمین وم، پبلک سیفټي چیرمین وم. او زه یو خبره په جار درته کومه چې کوم څونه ټایم مې تېر کړی دی، که په پی ټي آی کوم او که پی ټي آی نه مخکې ما 2 پیرې نظامت کړی نو شکر الحمدلله. یو سړی وایي چې یاره زما دلته کې زموږ یو مشر دی، هغه وایي زما لیډر باندې زه قرآن خورم. په لیډر باندې قرآن نه خوري، په ځان د قرآن نه خوري چې څوک چې دی ټیک دی او که دی روغ دی او که ناروغه دی. زه په خپل ځان باندې د قرآن خورم چې ما کله نظامت کړی دی یا په پی ټي آی کې مو وخت تېر کړی دی، نو ما هېڅ قسمه نه کرپشن کړی دی او نه مې د روپۍ غلا کړې ده او نه ما باندې څوک ثابتولی شي. کني کېدي ما سره مخامخ زه به ورسره مخامخ کېنم چې دوی څه کړي دي هغه ما ته معلوم دي. د دغه پارټۍ کې چې نور کوم ځان ته څه وایي که نه، نو هغه هر څه خلکو ته معلوم دی او ما ته معلوم دي. او ما نه د غلا سوچ کړی دی او نه سیاست د غلا لپاره کوو چې یاره څه کوي یو سړی د راشي وایي کې څه پیداګیري کوي. نو زما دغه ټول اوس دې وخت کې چې دی نو ما سره د ریجن جوینټ سیکرټري اغوستی وم، مخکې ضلعي جنرال سیکرټري وم او د تحصیل الیکشن مې کړی دی. په هغه وخت کې چې چا ټیکټ نه اغوسته نو په سخت وخت کې ما ټیکټ واغوسته او الیکشن مې وکړو. حالان کې موږ نه چا د ویلج ټیکټ نه اغوسته، هغه د ټوله چارڅۍ ته پته ده چې هغه وخت کې چا ټیکټ د ویلج نه اغوسته نو تحصیل به چا څه اغوستو. خو د هغې باوجود ما واغوسته او ما الیکشن وکړو. او د ما په خیال چې په پارټۍ کې د ټولو ته معلوم دی چې کوم ناظم اعلی تېر شوی دی، نور پکې داسې مشران دي نومونه زه د هغې نه اخلم، خو ټوله پارټي زما خلاف وه. د هغه وخت نه زما دې سره ټسل روان و چې یاره په پارټۍ کې ډیسپلین دي چې زه تاسو ټیکټ هم راکړه هم درولم، اوس مې ټول خلاف یې. نو بیا په هغه پارټۍ څه کې د هغه وخت نه زه دې سره په لانجه وم، خو دوی د هغې نه خلاف هغې خلاف نه څه کاروي وکړه چې په بلدیاتو کې چې کله زه ولاړم او دا څونه پارټي د ورکران ما سره وخو مشران چې څونه دي هغه ټول بل اړخ ته. نو زه دا خبره کوم چې یو پارټۍ کې ډیسپلین ني، تپوس ني، نو بیا په هغه پارټۍ باندې څه کوي چې هغوی د خپل مشرانو نه تپوس نشي کولی چې یاره تا ولې د خپل کینډیډیټ خلاف لاړې. نو دغه وجه نه هغه وخت زما ټسل روان و او دې ځای ته خبر راورسېده چې بس هغه دې وخت کې بس پارټي م پرېښوده. زه چې کله پی ټي آی ته راتلمه نو په هغه وخت کې د پی ټي آی او د نورو پارټو د درېو پارټو دي 24 کسان د دوی او 24 کسان د ان پي او د جمعیتو، او په یو سیټ باندې هغه وخت کې ناظم اعلی جوړېده او زه آزاد پاس شوی وم. زما پی ټي آی خوښه وه، زه په خوښه باندې پی ټي آی ته راغلم او په یو سیټ باندې زما په سیټ باندې ناظم اعلی جوړ شو. ما پی ټي آی په خوښه جوین کړې وه او د اړه مې جوین کړې وه، خو چونکې دلته کې داسې د پی ټي آی که ورکر دی زما والا ښه عزت کړی دی او زما ډېر خوښ دی. خو د پی ټي آی که نور څونه مشران دي هغه هم څونه چې دي په ضلع کې نو هغوی زما ښه قدر کړی دی او مې هم د ټولو قدر کړی دی. خو دلته کې یو کس دی چې د هغه د وجې دا پارټي تباه ده او هغه سره زما مسله وه او د هغه د وجې پی ټي آی ما پرېښوده. او د نیشنل پارټۍ والا د کم وخت نه لګیا جرګې را باندې کولې، نن هغوی رالل، هغوی مشران شکیل خان او تیمور خټک او شهزاد الدین او نور ملګري ورسره چې کوم نو سلطان خان او ډېر ملګري نومونه یې اخیستل ګران دي چې یو واخلم. ټول لاړل او جرګه ما باندې وکړه او ما د هغې جرګه نن قبوله کړه. که ما بل چا سره په پارټۍ کې نه ورکر سره څه مسله وه نه مې د پارټۍ د 400 نور مشرانو سره مسله وه. دا یو کس دی چې د لاسه پارټي په 400 کې تباه ده او دا به نور هم تاسو به وګورئ چې د نه به همدغسې ښه خلک په سړېرو کې وګوره مسلې جوړې کړي دي، دلته کې په پړانګو کې دلته کې مسلې جوړې کړي دي، هر چا سره د مسله ده، په شب قدر کې د مسلې جوړې کړي دي. نو چې دا هر څه خلک دي د خپل عزت لپاره چې ستا یو ځای کې عزت نه وي نو بیا موږ نه پی ټي آی نه څه غوښتي دي او نه هم د بلې پارټۍ نه څه غوښتي دي، خو چې یو ځای کې ستا عزت هم نه وي نو هغلته بیا پاتې کېدل زما په خیال چې مناسب نه دي. دا پښتنو ملک دی هر څه خلک دي د خپل عزت لپاره، چې ستا عزت څوک نه کوي نو هلته بیا څه کوي چې پاتې کېږي. ما سره ګوره زه خو د دروغو دعوې نه کوم چې ما سره دونه خلک دي او هغه نه خلک دي، زما خپل خاندان دی، زما چې څونه یار اشنا دی نو هغوی سره ما رابطې کړي دي او ډېر ملګري ما سره په دې کې د پی ټي آی ملګري پکې ډېر دي او باقي خو چې د خاندان کوم څونه زموږ خاندان دی یو خوا بل خوا څونه په 400 کې دی نو هغه خو دا هغه نشته د هغوی د اړخه. خو زه زموږ دا کور د مشرۍ دی چې زه کوم ځای کې یم نو هغه ټول موږ پسې دي نو هغه بیا موږ جلسه کوو او جلسه کې باقاعده شمولیت کوو، ملګري هم پکې را سره دي، ټول څونه د پارټۍ ملګري هم پکې شته دي چې هغه موږ سره شمولیت انشاءالله چې کوي. او جرګه چې راغله نو جرګه کې ما تاسو ته مشران یاد کړل چې دغه جرګه راغله هغوی د ډېر وخت نه جرګې کولې
خو هغوی پراپر ښکاره جرګه وکړه، نور کله به دغسې راتلل لکه واضحه شوې نه وه، ښکاره شوې نه وه خلکو ته. نن هغوی جرګه چې راغله نو بس ما ورته د هغوی جرګه قبوله کړه او بیا به موږ وروستو د جلسې یا د پروګرام اعلان به بیا هغې به بیا سوچ کوو، بیا به کوو. زه ګوره چې کوم وخت کې پارټۍ ته راغلی وم نو هغه وخت کې زمونږ په پارټۍ داسې پوزیشن نه اوس چې کوم اوس دی. اوس خو چې پی ټي آی نه ډکې مدرېږي نه پاس کېږي. سخت وخت کې هم نه، په سخت وخت کې ورته زه راغلی وم او اوس حالات د هغوی بدل دي. ټیک ده چې لیډر یا مشر چې کوم دی په جیل کې دی، خو نور د هغوی تاسو ته پته ده چې پرون کوم الیکشن شوی، نور کوم کېږي یا هغه ښکاره دي. هغوی دې وخت کې ښه پوزیشن کې، زما خو په سخت وخت کې نه ده پرېښې. په سخت وخت کې ورته زه راغلی وم چې اوس ښه پوزیشن دی نو ما زه ترې لاړم. نور نه ما دا ښه کولی شم نه زه خو کولی شم. دغه پارټۍ چې دا خو دغه کار وي، د پارټو خپلې پالیسۍ وي، خپل دغه وي، هغه سره زما کار نشته. خو لکه ما دا ووایي چې په دې وخت کې پی ټي آی په ښه پوزیشن کې ده. هره پوزیشن کې خو نه، دې وخت کې تاسو وینئ نه پرونی الیکشن تاسو دغه رزلټ راواخلئ، خو چې د هر څه ما ته مخکې مو وایي چې د هر څه خلک کوي د خپل عزت لپاره. چې یو ځای کې ستا عزت نه نو په پارټۍ باندې څوک څه کوي او په هغه باندې څه کوي. د هر څه خلک د پښتو ملک د خپل عزت لپاره د هر څه کوي. او زما چا نه هم ګیله نشته په دې پی ټي آی کې، که ورکر دی او که نور څونه مشران دي. یو کس دی چې د هغه لاسه پارټي هغه فضل خان دی چې د هغه لاسه پارټي تباه ده او تاسو به وګورئ هغه په هر ځای کې مسلې جوړې کړي دي. دلته د خلک خفا، سړی روږې ته خفا، په مرزو کې ته خفا، په هر ځای کې هغه پرابلم جوړ کړي دي. او د هغه خپل به یو سوچ پته نه لګي چې څه سوچ دی. خو بل څه خبر داسې نشته. مونږ صرف او صرف پارټي دغه وجې پرېښی چې هغه سره هم بس لانجه راله او عزت یې زمونږ له نه راکوو. چې زمونږ له عزت نه راکوو نو بس بیا مونږ څه کوو هغه ځای کې. هر سړی د عزت وږی دی. نه مې واقعیت خو ما په هغه ساعت ویلي چې یاره مونږ د دې ټول پلازې یا دغه مزاحمت کوو چې دا کوم کار شوی. مونږ احتجاج دلته کړو، احتجاج ټیک ټاک مونږ کړو او هغه هلته پکې هر چا چې کړي دغه کار یې کړو نو په هغه شپه د هغې ما مزاحمت کړی دی. هغې په حق کې مونږ نه یو، مونږ سیاست کوو نو سیاست د دې لپاره نه کوو چې څه کوو د پردي یا دوکانونه دې وسوځوو. یا په هغه ورځ باندې زما کردار دلته کې دی ټول پولیس هم کتلی دي، تاسو هم ولاړ وئ، تاسو هم کتلي. څوک خو بس تاسو کوو که نه په دې چوک کې په هغه موبایل باندې خلک ورتلل، په دغه ورتلل. نو ما په هغه ورځ باندې چې کول نو هغه ټیم کې زموږ یو مشر هم نو راغلی دي، ټول بهر وو. نو زه ورته وم چوک ته چې په هغه چوک کې کوم په پولیس په ګاډو خلک ورتلل یا دغه وین چې دغه راغی د پولیس هغه په هغې خلک ورتلل. نو هغه تاسو کتلي زما په خیال چې هغې وینا ضرورت هم نشته چې ما خو په هغه ټایم خو خپل چې څونه کردار ادا کولو چې ما ادا کړی چې نن د پولیس ته موبایل ورته څوک پرېښي چې نقصان ورسي یا وین ته یا دوکان ته یا موټرسایکل ته. نه دا خو لکه غلط کار دی چې غلط کار یې خو غلط دي. په هغه ورځ باندې موږ ویلي چې دغه غلط کار وشو، دې موږ مزاحمت کوو.